یو افسوسناک خبر د مردان نه دا راغلی دی چې مردان بینک روډ باندې دا یو ژوندی ماشومه چې غورځولې وه چې ریسکیو والا بیا ریسکیو کړې ده ژوندی ماشومه چې غورځولې ده وروره مونږ چې کیو نو مونږ د نواز شریف نه ګیلې کوو مونږ چې کیو نو مونږ د عمران خان نه ګیلې کوو مونږ د غټو غټو سیاستدانانو نه ګیلې کوو مونږ د حکومت نه ګیلې کوو چې فلانې داسې دی د فلاني په وجه پاکستان کې مهنګۍ راغلې ده خو مونږ خپل حرکتونه مونږ خپل اعمالو ته نه ګورو لکه دا به هم یو انسان غورځولي که نه څه ځناور خو نه ده غورځولي یو داسې انسان به غورځولي چې داغه په سینه کې به زړه وي هغه به احساس لري یو درنده خو بنو کنه یو ځناور خو بنو چې دا ماشومه غورځوله یو انسان دا ماشومه غورځولې د ژوندۍ ماشومه چې کومه ده په بینک روډ باندې چا کتلې و چې هغه بیا ریسکیو ته فون کړی چې ریسکیو ول راغلی یې کتلې دا هغه یې پورا دا هغه چیک اپ کړی دی نو هغه ماشومه ژوندۍ و نو ریسکیو والا باقاعده هغه دغه کړی ده ځان سره ریسکیو کړی ده اوس دې لپاره د دنیا خلک تیار دي ریسکیو ته د دنیا خلکو ټلیفونونه کړي چې دا ماشومه مونږ ته راکړي ډېر داسې میان دشته ډېر داسې پلاران شته چې هغه ماشومانو پسې ترسکاویږي دا خو د الله پاک ورکړه د ګوړه چاله ورکوي چاله نه ورکوي چې د چا نه وینو هغه بیا داسې قسم ماشومان اډاپټ کوي او داسې بدبخت خلک هم شته چې هغه په سړک باندې دا ماشومان غورځي لکه اکثر بعض ټایم کې زه یو خبرو کوم چې دا خو الله پاک ډېر خره چې په موږ د کاڼو بارانونه نه کوي کني زموږ نه مخکې چې څومره هم قومونه تیر شوي دي په کم اعمالو باندې الله پاک غر کړي دي که نه نو هغه ټول اعمال مونږ کې شته دي هغه ټول بد عملونه مونږ کې شته چې کم بد عملونو باندې الله پاک زموږ نه مخکې قومونه غر کړي دي کني وګورئ ریسرچ وکړئ کم قومونو باندې چې الله پاک غضبونه راوستي دي هغه قومونو تاسو که ریسرچ وکړو نو تاسو به وګورئ چې په کم عمل باندې هغه باندې عذاب راغلی دی نو هغه عمل زموږ په قوم کې شته دی خو الله پاک ډېر ښه دی چې په مونږ عذاب نه راولي او بیا مونږ د حکمرانانو نه ګیلې کوو نو الله پاک د انسانانو د عوامو د اعمالو مطابق په هغې باندې حکمران کې نه مونږ خو حکمران غواړو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او د مونږ چې کم عملونه دي نو هغه د کفارو نه هم بدترین عملونه دي کله چې اسلام نو راغلی نو په عرب ملکونو کې به چې کله ماشومه وشوه جینۍ به ونه هغه به هغې ژوندۍ په ځمکه کې ښخوله اسلام راغو دغه ښځې ذات له دومره غټ ریسپیکټ ورکو دومره غټ حقوق دغه ښځې ذات له اسلام ورکړل اسلام ویلی دي چې ښځه مور وي نو د خپو د لاندې جنت ته که ښځه لور وي نو هغه چې کومه ده د ستا لور وشوه نو دا رحمت دی د الله پاک لکه اسلام یو ښځې ذات له دومره غټ اعلی مقام ورکو او نن سبا دغه ښځه ذات چې کوم دی راپاس نو د اسلام نه ازادي غواړي وایي چې زه آزاده په دې دنیا کې وګرځم هغه د یورپین خلکو نه امپریس وي وایي چې زه ماله ازادي پکار ده او دغه ښځه له چې کومه ښځه آزاده وه اسلام راتلو نه مخکې دغه ښځه ذات په ژوندۍ په ځمکه کې ښخېدو اسلام راغو دومره غټ ریسپیکټ یې ورکړو نن دغه ښځه ذات چې کوم دی ټاپک بل طرف ته لاړو د هغې دپاره معذرت ټاپک د دې ماشومې و خو الله پاک ته موږ له د نیکو هدایت وکړي او چې چا هم دا عمل کړی دی نو الله پاک ویني وروره الله پاک ویني او الله پاک په دې دنیا د خلکو نه وباسي هر سړی له پکار چې د خپل اعمالو مطابق هغه د الله پاک دغه له انتظار وکړي یو سړی ښه عمل کوي هغه سره به ښه کېږي او که یو سړی بد عمل کوي ظلم کوي زیاتې کوي نو په دې دنیا د انتظار کوي دا ظلم زیاتې به دنه الله پاک په دې دنیا وباسي ویډیو مخکې ضرور شریکه کوي والسلام